او بیا میچونه چې دی هغه بالکل په ختمېدو شو خو په هغه کې آی سی سی چې دا انډیا دا باقاعده دعوه کړې ده چې موږ آی سی سی نه منو څنګه هغه څومره زور چې د هغې طرفه چې څومره کېده هغه هغوی وکړو په خپله باندې هغوی قسمه قسم غلطۍ چې دي د هغې طرفه د امپیرانو د طرفه امپیرانو هم د هغې په پول سپورټ کې فیصلې وکړې او دغسې آی سی سی هم د هغې په سپورټ کې ځینو ډېرې غلطې فیصلې وکړې دوستانو کو تاسو چې پرونی میچ ته وګورئ کوم چې سیمی فاینل میچ و په هغې کې د نیوزیلینډ او د انډیا چې کومه مقابله روانه وه د هغې رولز دا دي د آی سی سی چې کله بیټسمین د سر نه علاوه د وجود په بله حصه باندې ولګي او د انجري شي نو دی به چې دی نو بیا چې کله تا کېنه او دی ریټایر شو نو د ده لپاره به بیا په ګراونډ ته راوته چې دی پیټ ته راوته دا به نه خو انډیا چې دی نو هغه بالکل ونه منله او د هغې آی سی سی د هغې خبرې د ماتولو دپاره صرف هغې خپل کلاړي چې دی نو یو درېو بالو دپاره په اخره کې راویستو خو صرف دغه زور خلکو ته خو چې موږ آی سی سی چې دا بالکل نه منو او ورلډ کپ چې دی نو دوستانو د ورلډ کپ په هکله برته دا خبره وکړم چې ورلډ کپ نن چې کومه مقابله روانه ده د افریقې او د استرالیا ترمنځ که چېرې دغه مقابله افریقې وګټله نو بیا خو مقابله به د انډیا سره ناممکنه وي که چېرې استرالیا وګټله نو بیا به څه مقابله وشي خو کومه کوشش چې روان دی د آی سی سی د طرفه د انډین بورډ د طرفه نو کوشش بالکل د انډیا په حق کې روان دی او انډیا چې دا دغه ورلډ کپ چې دی نو دا به د انډیا لاس چې دی نو هغوی ورکړي په خپله باندې پري اف کاسټ چې نو دا انډیا ته حواله کیږي او بالکل دغه کوشش چې دی د آی سی سی د طرفه هم روان دی او د انډین بورډ کرکټ بورډ چې کوم مشران دي د هغې طرفه هم دا کوشش روان دی چې دغه ورلډ کپ چې دی دا د انډیا په نوم باندې کړي دوستانو دا یو شارټ غونډه کې ویډیو و نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان مدیري ته راکړئ اجازت الله امان